بسم الله الرحمن الرحیم. په ادب احترام باندې خبره شروع کړې وه چې څوک د مور پلار ادب احترام کوي هغه ته الله پاک کم انعامات او احسانات ورکوي، او چې څوک د مور پلار ادب احترام نه کوي نو هغوی ته کم نقصانات په هغې باندې هم بعضې واقع ویلې وي. د بزرګ باره کې راضي وي د الله پاک نه سوال وکړو چې یا الله تبارک وتعالی ستا په دوستانو کې داسې څوک دی چې ستا دوست وي او تا ته نږدې وي. نو الله تبارک وتعالی ورته په وښودو چې دغه زما دوست دی، او هغه څو به هغه ګډې چیلې به یې سرولې، یو هلکو وایي دا زما دوست دی. دې د هغه په تکل کې لاړه، معلومات یې وکړو، زه یې معلوم کو، او چې کله لاړه نو هغه ته وي چې یاره زه میلمه یم او تا سره به مې شپی. مطلب یې دا و چې د ده اعمال وګورم چې دې څه باندې الله پاک په خپله دوستۍ کې اخیستی دی. نو دې چې د هر څه نه فارغ شو نو دې ته تپوس کوي چې یاره الله تبارک وتعالی ته په دوستۍ باندې نیولې، ته د الله دوست نو په څه؟ نو یې په ژړا شو، وایي چې ته راځه. ویې خوا سیټ ته یو کمره وه، هغه کمرې چې کلو کړه نو 2 مسخ شوي سیزان پکې وي، یعنې څه بل څه سیزونه ته جوړ شوي. وایي چې دا څوک دی؟ وایي چې دا زما مور پلار دی. دوی یو ځل د الله تبارک وتعالی په شان کې بېادبي او ګستاخي وکړه نو دغه شي نه دې جوړ شو. نو څه دغه پورې تړلي وو، څه شي نه دې جوړ شو، چېر شو. خو وی ګوره زه بیا هم خاطر او مدارت کوم، خیر خبر علم د خوراک څښاک د هر څه انتظام یې کوم، وي زما خو مور پلار دی که نه. نو سوچ کوئ چې د مور پلار ادب احترام څومره ضروري دی چې ګوره د الله په شان کې ګستاخي وکړه، الله پاک تی نور څیزونه جوړ کړله، خو لیکن بیا هم زوی ادب احترام کړي نو الله تبارک وتعالی د هغه بېادبه چې د الله په شان کې ګستاخي کړې ده زوی ته الله پاک دومره لوی مقام ورکوي د هغوی په ادب احترام چې په خپله دوستۍ باندې نیسي. د دې په ضد کې بېادبي، د بېادبي او د مور پلار د خیرو نه ځان ساتل، دې باندې به انشاءالله نمبر په نمبر واقع بیانو. علامه زمخشري رحمه الله هغوی په نه چا تپوس وکړو چېره ستا دې پکې دا ګوډوالی ولې دی؟ نو وي دا داسې حساب شو ماشوم ما، نو وي چنچړه مې نیولې وه، چنچړه مې نیولې وه، تار مې پکې اچولو، ماشومان عادت دي ده تار پکې اچولو. نو مور راته چې بچیه پرېږده، نو یې چنچړه نه خطا شو، مې پرېښوده، وي چې څنګه پرېمښود تار خو به زړلی شو، نو هغه یو سوړي ته یا څه ته رانوتی، ما هغه تار راښکه، هغې خپه نازکه وه، نو خپې ماته شوه. چې خپې ماته شوي مور مې راته خیرې وکړه چې الله دې ستا هم دغسې خپه ماته کړي. ګوره دا وړی چنچڼې خپه دې ماته کړه، وي د الله شان ته ګوره چې هغې هغه خیرو اثر را باندې راغی او خپه مې ماته شو، بیا به ټول عمر ګوډ ګرځېده. حدیث شریف کې راځي، اوږد حدیث شریف ته 3 کسانو په سفر روانو، نو ناګه نزول توپان شو. نو دغه سفر دوران کې دوی داسې وکړله چې دوی یو غار کې پناه واغېسته. چې غار کې پناه واغېسته نو د الله شان ته ګوره بره د غر نه یو غټ ګټ راغی او د دوی د غار دا خولې بنده کړه. دوی کو څومره زورین خلک خو د غار د خولې نه هغه ګټه خوا کول نه شو. دوی حیران او پریشانه چې اوس پسه کوڅه ورسره شته دې نه. دوی وی ګیر شوه، داسې به وکړو چې الله ته به خپل نیک اعمال وړاندې کړو، نو کیدای شي د هغې په برکت الله پاک نجات راکړي. نیک اعمالو باندې دنیا کې الله پاک انسان ته خیر او خوشحالي ورکوي. نو یو کس سوال کوي، یا الله تبارک وتعالی ما سره یو مزدور مزدوري وکړه، او هغه مزدورو چې کله دغه کېده نو هغه خپله مزدوري کمه وګڼله او بس خپه شو لاړه، مزدوري پرېښوده. نه یې ما په هغې باندې څه
چا ولې واغشت څه شی په پټي کې مې وکړ هغه زیات شوی بیا یې پې یو چیلې واغشته اګړې چیلې زیاتېدې وی پوره یو کنډک ته جوړ شو هماغه د هغه په پیسو باندې کار چلو وی ډېره زمانه پس دغه کس راغی چې د خدای نه ویرېږه او زما هغه دیاړي راکړه وی ما ورته چې دا اګړې چیلې چې سي دا ستا دي وی هغه راته چې ټوکې راپسې مه کوه خو زما چې څه کېږي هغه راته راکوي چې دغه ستا دي وی ټولې بوتې ویم پکې پرېنښوده وی یا الله پاکه که دا ستا د رضا دپاره ما کړي وي نو دا دې غار نه موږ ته نجات دا ګټه خواکه نو وی ګټ لږ وړقېده رڼا پکې پیدا شوه خو د راوتو لار ترې نه وه دویم که سوال کې وی الله تبارک وتعالی زما د تره لور وه یو ځله ما ته د ګناه مطالبه وکړه د ګناه مطالبه مې ترې وکړه هغه څه محتاجه وه ما نه څه پیسې وغوښتې پیسې مې ورته ورکړې د پیسو په ضد کې ما ورته چېره د ګناه مطالبه مې ترې وکړه نو چې کله موږ اراده وکړه نو هغې باندې یو لره زوړچ راغی وی ما ورته چې ولې وی چې زه د الله نه یېرېږم وی ما ورته چې ته ښځه ذاتې د الله نه دومره یېرېږې نو ما ته خو ډېره د الله نه یېره پکار ده نو هغه پیسې مې به ته معاف کړو د هغه وخت نه ما توبه وکړه چې بیا به داسې نافرمانۍ نه کوم نو یا الله پاکه که دغه عمل درته زما خوښي وي موږ ته د دې نه نجات راکړه نو وی کاڼې نور هم لږ وړقېده خو د راوتو لار نه وه درېیم کس وی یا الله تبارک وتعالی زما مور پلارو ما به ګډې چیلې سرولې یو ځل د پاڼو دپاره ډېر لرې لاړم او چې لرې لاړم نو چې واپس راتلم نو مور پلار مې ناوخته شوي وه د شپې نو هغوی اودو او زما طریقې کار ده چې ګډې چیلې به مې ولشلې نو ړومبي به ما مور پلار ته ورکو پی به مې ورکولو بیا به مې بچو ته ورکول په دغه ورځ چې راغله مور پلار مې ودو نو دا مې مناسب ونه ګڼل چې زه مور پلار ته اول دا بچو ته اول ورکم او مور پلار مې ودو پاسولې مې شونو نو ما چې کله څاروي ولشل بس دغسې لوښې مې لاس کې نیولی دی چې کله هغوی په خپله مرضۍ باندې پاڅېدل او ما ورته هغه وړاندې کړل ور مې کړل نو وی یا الله پاکه که دا ما ستا د رضا او د خوښې دپاره کړو زما د عمل د تقبل وي نو په دې باندې موږ د دې تکلیف نه نجات راکړې وی کاڼې غړېدلې لاړو دوی ترې ووتل نو دنیا کې هم د مور پلار خدمت دا د نجات سبب ګرځېږي الله تبارک وتعالی فرمایي ان اشکر لی ولوالدیک الله فرمایي زما شکر ادا کوي د مور پلار شکر ادا کوي دا حکم کوي چې د مور پلار فرمانبردار د پاره د جنت دروازې هغه کولوي او نافرمان د پاره د دوزخ دروازې کولوي حدیث شریف کې راځي یو صحابي راغی وی جی د فرمانبردار د پاره جنت دروازې کولو دي او د نافرمان د پاره د جهنم نو کو د مور پلار ظلم کوي په دې بچی باندې نو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک درې پیره فرمایي و ان ظلم اگر کو ظلم کوي بیا بم غره اوف قدرې بورته نه کې بے ادبي به نه کې خبرې به منی اذان ته خبره ده چې الله تعالی خپل حساب به ورکي الله به تر دې ته پوس کوي کو ظلم کو خو ته بچي ته ورته دا بے ادبي به ته نه کې د دې به خیال ساتي دا یو واقع دي کتابونه نقل کړی دا موسی علیہ السلام مبارک دا الله نه سوال وکړو چې یا الله تبارک وتعالی زما په جنت کې گاونډي څوک وي پلان کې قصاب یو علاقه کې یو قصاب هغه وته کې دا وستا گاونډي په جنت کې موسی علیہ السلام خو جلیل القدر پیغمبر دی پیغمبرانو کې سو پیغمبران هغه د لوی شان والدي هغه کې موسی علیہ السلام دی نو دی په طلب کې شو چیرې دا قصاب به څنګه وینم معلومات کو د قصاب تخت ځان را ورسم ا قصاب خلکو له غوښ ورکی خو دا وړي وړي بوټي دا سیټ ته کېږدي وی دا حساب شو چې دی کله فارغ شو نو ما ورته زبستا مل مې ټیک تر راځه وی لاړم ورسره چې لاړم نوی دا شو کړل چې ځکه مې چې تکینا وی لاړ وی کټو دسی دا غونتی کټو هغه کې بس دا ډوک یو پنجره وا به دا ډوک یو پنجره ډیر کمزور انسانو هغه صفا کو کپڑے وته بدل کړي او بیا د تکی چې کمی دا کړی د خمندار پخې کړي او په مزه لګي وته
اخلی کې ورکول. موسی علیه السلام ته تپوس کی ودا سوق دی ودا زما مور ده وی خطا چې خوراک ورکو نو دی دا شونډې اوړه قولې دی سووي وی زما دا مور ساده ښځه ده. نو وی دا ویو چې یا الله تبارک وتعالی دې په جنت کې د موسی علیه السلام ګاونډي کی. وی هم مبارک شه سوال دی قبول دی سوال دی قبول دی الله ردی دا سوال قبول کړی دی او زه موسی علیه السلام او الله پاک تا ته را لېږلی او الله نه ما سوال کړو وی چې ستا جنت کې ګاونډي دغه پلان کې قصاب وي. نو ګوره د مور پلار په ادب احترام باندې دنیا کې هم خوشحاله وي عزتونه دي او آخرت کې هم خوشحاله وي عزتونه دي. الله دې عمل کولو توفیق راکړي. دعا کې الله رضا شي ګناهونه راته معاف